ګرانو کتونکو د دغه ستر المیدین سره په دغه مسجد کې چې د جمعې مبارکه ورځ ده خبرې اترې به کوو د امن حوالې سره د سکون حوالې سره. دې وخت کې په پښتونخوا کې زمونږ علماو ټارګېټ دي او دغه شانتې بلوچستان چې کوم دی هلته اور لګېدلی دی. اور څه خلکو لګولی دی، معلوم کسان دي، ریاست ورته وخت ورکوي. بیا د دې پنجاب نه یا د سند نه یا د پښتونخوا نه څوک هلته روزګار کوي یا ځي ګاډي نه راکوزوي وجنې. آیا د انسانیت دی؟ دا مسلماني ده؟ بیا داسې خلک د هغوی مشرۍ کوي چې هغوی دغه بلوچستان لوټ کړی دی، د دغه بلوچستان وسایل یې لوټ کړي دي. لکه زه به اختر مینګل ذکر وکړم. اختر مینګل په 2020 کې په الیکشن کمیشن کې د سره اساسه نه ښیي او چې کله 2425 وګوري نو کرپتي شوی دی. دوبۍ کې د ښځې په نوم باندې ګاډي ورسره چې کوم دی نو ځمکې پلاټونه د دغه شانتې سیاسي خلکو د مایننګ فیکټرۍ دي چې څوک په پاکستان کې او خصوصا زمونږ په دې خطه کې د امن دپاره کوششونه کوي، نو دا خلک مجاهدین دي او دا د یو لوی منصوبې خلاف لګیا دي. منصوبه هغه د امریکې او د یهودو په سرپرستۍ کې سامراجي قوتونه هغه لګیا دي زمونږ په دې خطه کې بدامني پروموټ کوي. د هغې دپاره بیا مختلف کوششونه کیږي، لکه تاسو څنګه ووې چې په بلوچستان کې چې نو پښتانه وژلي کیږي یا چې نو پنجابیان وژلي کیږي. دا یو علاقایي تعصب هغه چې نو مخې ته راوستی دی او د هغې په ذریعه باندې دا بدامني دا چې نو شروع کړی ده. نور ایجنډه چې نو هغه د بار ده، خو دلته خلک پکې چې هغه د علاقایي خلک پکې ملوث دي. شرعي نقطه نگاه سره به علاقایي تعصب چې کوم دی دغه نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام سختۍ سره منع فرمایلی ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک کې ارشاد فرمایي من دعا الى العصبیة فلیس منا، چې دغه خلک زمونږ نه دي څوک چې علاقایي تعصب ته چې دی نو وده ورکوي. دا زمونږ د مسلمانۍ سره د هغوی څه تعلق نشته. عجیب په پوج پسې لکه دوی دا پروپیګنډې مسخرې رنګ رنګ خبرې. نن واضحه شوه چې د بلوچستان امن څوک تباه کوي. هغه مارنګ لانګو ده، هغه چې کوم دی اختر مینګل دی، هغه دغه بیلی دهشتګرد تنظیم دی. بالکل بالکل. فوج ګوره ما په خطبه کې وویل، تاسو به اورېدلی وي چې یو د پاکستان نظریاتي سرحدات دي او یو جغرافیایي سرحدات دي. د جغرافیایي سرحداتو حفاظت دا چې فوج کوي او الحمدلله هغه چې روان دي هغوی خپل کار کوي، او د نظریاتي سرحداتو حفاظت هغه علما کوي او هغه ان شاء الله ښه روان دي. او دغه دواړه ټارګېټ هم دي، فوج هم ټارګېټ دی او ورسره علما هم ټارګېټ دي. او نن سبا جنگ دا نه دی، جنگ نوعیت نن سبا دا دی چې پروپیګنډې هم کېږي. صحیح شو؟ نو دا پروپیګنډا دا هم چې نو یو څه دی، دا د یو جنګي هتیار دی. نو عوام دې په دې خبره باندې پوه شي چې که فوج پسې خبرې کېږي دا یو پروپیګنډا دا هم د بهر نه راغلی یو څیز دی. دا بس دا زمونږ فوج دی، زمونږ چې دی نو دفاعي ادارې دي. زمونږ دا څوک دی؟ دا فوج څوک دی؟ زما ورور دی، ستا ورور دی، د قوم بچي دي، د ټولو خپل خلک دي زمونږ که نه. فوج خو چې کوم دی نو د ستا هم دفاع کوي، زما هم دفاع کوي او د ملک دپاره لګیا دی. که سیلاب راشي نو فوج دی، که په بجلیا کې ساخ وادي وي نو فوج دی، که کومه محکمه کې تکلیف راشي، که طوفان راشي، هر څه راشي نو فوج دی. زه خو د فوج دپاره داسې یم چې زه یم چې دا د قوم بچي دي او دوی ته چې د خدای دپاره د خدای دپاره د فوج خلاف پروپیګنډې مه کوئ، د ایپسي خلاف مه کوئ، د خپل ملک د دفاع متعلق پروپیګنډې مه کوئ. دا د یورپ یو منصوبه ده، د انډیا د امریکې یو منصوبه ده. هغوی دې دپاره راغلي دي چې پاکستان خراب کړي، خو په دې طریقې خرابوي، په پروپیګنډو باندې او په نسلي فساداتو باندې، په بلوچ، پښتون، پنجابي، سندي، په دې به هم خرابوي. چې هر یو څیز زمونږ د ملک ماشاءالله په خپله طریقه په خپله کارکردګۍ کې ځای دی، خو دې کې درېیمګړی لاس دی چې هغوی دا څیزونه کوي. ډېره زیاته مننه او ګرانو کتونکو. هغه درېیمګړی دغه اختر مینګل دی چې دې وخت کې بلوچستان یې بلکل لوټ کړی دي او هغه لګیا دي او هغه چې کوم دی نو دې وخت کې خلک راپاري. مولانا صاحب ډېر زبردستې خبرې وکړې، خپل پوسټ سره اورېدل پکار دي. بله خبره دا ده چې اوس خو لا په دې صوبه کې 10,000 روپۍ چې کومې تقسیم شي د دغې پروپیګنډې دپاره او په دې 2-3 ورځو کې چې کوم دی نو ریکارډ په کنځلو کې اضافه شوه، ریکارډ. نو دغه 10,000 روپۍ چې کوم دی دا هم اوس مزید چې کوم دی د انډیا دپاره او د دغې دپاره ولې چې خپل کس لی ورکړي دي او کنځلمارو لی ورکړي دي. نو دغه شانتې خلکو نه موږ څه ورته مکو. خو مولانا صاحب څه وایي؟ وار دغه دی
چې موږ په سوشل میډیا او په دغه باندې خو په اعصابو به ځان مضبوط ساتو د خپل پوسټ سره به ودرېږو دغه درغله خلکه وپېژنئ کوم چې ستاسو مال یې لوټ کړو ستاسو صوبې هم لوټ کړه او اوس په تاسو باندې لوب هم کوي او پښتونخوا ته پنجابي راتلی شي سندي راتلی شي بلوچي راتلی شي دلته د پښتنو د اړه دروازې ورته کولو دي خو چې په دې بلوچستان کې دا څه کېږي دا ظلم دی دا مسلماني نه ده دغه دهشتګردي ده او دغه دهشتګردو خلاف ته پوری کاروي وشي